أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم سورة البقرة سپارہ نمبر 2 د سپاری رکوع نمبر 6 او د سورت رکوع نمبر 22 آیت نمبر 177 د الحمد سپاری په اخر کې او د سیقول سپاری په شروع کې د تحویل قبله یعنی د قبلی د بدلیدو را بدلیدو حکم په تفصیل سره ذکر شلو او پاغی کې یهودیانو او مشرکانو قسمه قسم اعتراضونه په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او په مسلمانانو باندې کول الله جل شانه دا غي جوابونه وکړل حکمتونه او فائدې یې ذکر کړلې خدا خلق بیام د اعتراضونو نه او د سوالونو نه نقلاریدل بار بار به اعتراضونه کول قسمه قسم الله جل شانه په دې آیت کې په یو نوې انداز یو ناشنا او عجیبه انداز سره دغه خلکو ته جواب هم ورکي او یو څو اهم خبرې ذکر کړي جواب په دې طریقې سره ورکي چې آیا بس دا عبادتونه او دا نیک عمل صرف په دې خبره کې دي چې بس تاسو مشرق ته مخ کې یا مغرب ته مخ کې بس صرف دا د نیکه کار پاتې شو نور ټول تاسو سره ته رسول هغه نور چې د الله کوم حکمونه هغه سره ته رسول بس صرف اوس په دې کې خبره بند ده چې لکه قبله بیت الله وي او که بیت المقدس وي نه داسې نه ده عبادات او نیکی صرف دا نه ده چې بس تاسو یا مشرق ته مخ کې یا مغرب ته یا بیت الله ته مخ کې یا بیت المقدس ته عبادات او نیکی اصل دادا چې تاسو د الله حکم ته سر به سجود شي او د الله د حکم تابعدار شي دغه اصل نیکی ده چې الله درته حکم کوي چې بیت المقدس ته مخ کې نو بس دغه به عبادت او ایمان وي او چې الله درته حکم کوي چې بیت الله ته مخ کې نو بس دغه به عبادت او ایمان وي ليس البر ان تولوا وجوهكم نیکی دا نه ده چې تاسو مخونه واړوي قبل المشرق والمغرب په طرف د مشرق او په طرف د مغرب یعنی دا اصل نیکی نه ده که تاسو وایئ چې بس اصل عبادت او اصل ایمان او اصل نیکی ده نه دا اصل نیکی نه ده اصل نیکی دا ده چې تاسو د الله د حکم تابعدار جوړ شئ او د الله حکم څه دی ولکن البر د الله حکم دا دی نیکی دا ده من آمن څوک چې ایمان راوړي بالله په الله باندې اصل نیکی دا ده چې د خانه کعبه او د بیت المقدس جنگونه پرېږدئ د قبلې دا بحث پرېږدئ راشئ د الله په ذات ایمان راوړئ کامل او مکمل مسلمانان جوړ شئ د الله په ذات باندې ایمان راوړئ چې الله وحده لا شریک له ذات منه په ذات کې او په صفاتو کې والیوم الاخر په دې آیت کې الله څلور غټي خبرې ذکر کړې دي یادو ساته یو عقیده دویم عبادات دریم معاملات او څلورم اخلاقیات دا څلور غټي خبرې په دې آیت کې ذکر کیږي مختصرا او اجمالا او د دې ځنواله د دریمې سپاری د اول پونه بعد او د منځه پوري یعنی د سورة البقره د ختمېدو پورې به بیا په دې آیت کې چې کومې خبرې ذکر کیږي د هغې تفصیل به ذکر کیږي عقاید به هم تفصیل سره ذکر کیږي عبادات هم معاملات هم او اخلاقیات هم او دا څلور ونه خبرې الله په دې آیت کې راجمع کړي دي اول یې عقیده ذکر کړې ده عقیده د ایمان اوساته ایمان بالله من آمن بالله چا چې ایمان راوړو په الله په ذات باندې والیوم الاخر
او چا چې ایمان وروړو پر ورځ د آخرت باندې یوم ورځ ته وایي اخیری ورځ د آخرت دی ورځ ته اخیری ورځ ځکه ویل کېږي که نه د دنیا دا ورځ وګوره کلونه تیر شي هفتې تیرې شي میاشتې تیرې شي کلونه تیر شي ورځ شي بیا شپه راشي نو نه ورځ یو شانتې ده او نه شپه یو شانتې ده چې شپه ختمه شي نو بیا ورپسې بل سبا راشي او چې ورځ ختمه شي نو بیا ورپسې شپه راشي نو دا شپه او دا ورځ اوړي راوړي خو چې کله د اسرافیل علیه السلام دا دویمه شپېلې ووخلي شي نو د ورځې او د شپې دا نظام به ختم شي بیا به ورځ او شپه اوړېدل نه وي یو ورځ به وي صیبه دا نور به هم فنا شي نور به هم ختم شي بیا به داسې شپه کېدل او ورځ کېدل به نه وي نو دقې ورځې ته د قیامت دی ورځې ته د حساب کتاب دی ورځې ته ځکه ویل کېږي والیوم دا اخیری ورځ ده د دې نه پس بیا شپه ورځ نشته بس ټول به یو ورځ وي صیبه نو دې ته ځکه ویل کېږي والیوم الاخر د آخرت پر ورځ باندې ایمان به راوړي والملائکة او عقیده دا د ایمان دا دی صیبه نیکي دا ده چې تاسو ایمان راوړئ څوک چې ایمان راوړي په فرشتو باندې ملائکه جمع دی مفرد یې راځي ملک او دا هو جسم نوري يتشكل بأشكال مختلفة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون مولیان د دې تعریف داسې کوي چې دا فرشتہ یو نورانی جسم دی د نور نه الله پیدا کړی دی مذکر او مؤنث پکې نشته دی او هر قسمه مختلف شکل و صورت اختیارولی شي د الله د حکم نافرمانی نه کوي او څه چې ورته د الله د حکم د الله د طرف نه حکم کیږي هغه سرته رسوي د سترګې د رب برابر د الله د حکم نافرمانی نه کوي خوراک نه کوي سکاک نه کوي اوده کېدل پکې نشته زما او ستا په شانتي ستړی کېدل پکې نشته زما او ستا په شانتي او بچی راوړل پکې نشته د انسان او د نورو مخلوقاتو په شانتي مذکر او مؤنث پکې نشته دی بس یو نورانی مخلوق دی او الله ته پته ده چې الله څنګه پیدا کړی دی او الله چې چاته ښودلو غواړي پیغمبرانو ته خپل پیغمبرانو ته فرشتي ښودلي دي صحابو ته هم ښودلي دي په جنگ بدر کې او په بعضې نورو غزواتو کې هغه به بیا جنګونو کې تفصیل راشي نو په فرشتو باندې ایمان راوړل چې دا فرشتي د الله مخلوق دي او د الله تعالی چې څه مقصد دپاره پیدا کړي دي په هغه مقصد کې لګیا دي د فرشتو تعداد څونه دي نو د فرشتو تعداد معلوم نه دي پیغمبر علیه السلام د معراج له چې لاړلو د هغه ځای نه بیا واپس راغللو نو صحابو ته واقعه ذکر کړې ده وی حضرت جبرائیل علیه السلام را سره او په څلورم اسمان می یو کعبه ولیدله بیت اللحم د فرشتو کعبه وی د هغې نه 80,000 فرشتو طواف کولو نو جبرائیل علیه السلام ته مې وی چې جبرائیل دا څه دي وی جبرائیل علیه السلام راته وی چې د الله محبوبه پیغمبره دا د دې فرشتو خانه کعبه ده چې د دنیا د خانه کعبې ته بالکل سیده نیغ په نیغه دې ته الله تعالی جوړه کړې ده او روزانه 80,000 فرشتې د نور لباسونه واچي بیا د نور په دریاب کې غوپه وخي غسل وکي بیا راشي د دې کعبې نه طواف کوي ټوله ورځ او یو ورځ چې د کمې فرشتې نمبر راشي تر قیامته به بیا نمبر را نشي نو بس سوچ کوه چې څومره فرشتې وکم من ملک فی السماوات والارض الله وایي څومره فرشتې دي په ځمکې او په اسمانونو کې تاسو یې مقدار نشئ معلومولی تعداد یې صرف الله ته معلوم دی اته غټې فرشتې دي چې هغوی د الله عرش نیولې دي د الله د عرش د نیولو ډیپټي یې ده 9 سپاره کې به تفصیل راشي او څلور یې سرداران فرشتې دي حضرت جبرائیل علیه السلام حضرت میکائیل علیه السلام حضرت اسرافیل علیه السلام حضرت عزرائیل علیه السلام د جبرائیل علیه السلام ډیپټي او کار دادي چې پیغمبرانو ته وحی راوړي د الله کتابونه نازلي په کوم یو قوم باندې الله عذاب نازلولو غواړي نو دی دا فرشتې دي دپاره ساتلې ده اسرافیل علیه السلام ته یو ګوګو شپېلې ورکړې ده
او بس دې دغه سي تیار نیولې ده او د الله د حکم په انتظار دی چې د الله د طرف نه څنګه حکم وشي. اسرافیل علیه السلام شپېلې وخي چې یو ځل شپېلې وخي دا جهان به فنا شي او چې بیا دویم ځل د الله په حکم شپېلې وخي نو دا ټول مخلوقات به الله تعالی بیا را ژوندي کړي او دا جهان به الله واپس جوړ کړي. حضرت عزرائیل علیه السلام سره په لکونو فرشتې نور یو ځای کړي دي نو دوی له دا ډیوټي ورکړې ده چې دیو د دې تمام مخلوقات روحونه قبض کوي او مرګ راولي په دې مخلوقاتو باندې تمام مخلوقاتو باندې د الله نما سیوا چي دي. او حضرت میکائیل علیه السلام ته د هواګانو او د اوریزو او د بارانونو نظام په حواله کړی دي او نورم د ډیرو فرشتو ډیر کارونه دي. تفصیل به ان شاء الله نور پکې بیا ځای په ځای وایي. والکتاب او نیکی دا ده چې څوک په کتاب باندې ایمان راوړي. د کتاب نه مراد آسمانی کتابونه دي چې الله پیغمبرانو ته نازل کړي دي. ټول آسمانی کتابونه 100 دي. دا 100 صحیفې وي وړوکي کتابونه. لس حضرت آدم علیه السلام ته ورکړي شوي دي. 50 صحیفې د حضرت آدم علیه السلام زوی دي. حضرت شیس علیه السلام دوی ته ورکړي شوي دي 80 شوي. 10 صحیفې حضرت ادریس علیه السلام ته ورکړي شوي دي چې د آدم علیه السلام نوسی دي او د حضرت شیس علیه السلام زوی دي. او 10 صحیفې حضرت ابراهیم علیه السلام ته ورکړي شوي دي. نو دا 100 صحیفې شوي سیبا. او 4 غټ آسمانی کتابونه دي. تورات، زبور، انجیل او قرآن پاک. تورات الله تعالی حضرت موسی علیه السلام باندې نازل کړی دی. زبور الله تعالی حضرت داود علیه السلام باندې نازل کړی دی. انجیل الله تعالی حضرت عیسی علیه السلام باندې نازل کړی دی. او قرآن الله تعالی په حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی. نو ته به دا ایمان او عقیده ساتي چې دا 100 تمام آسمانی کتابونه د الله د طرف نه حق او سچو او د الله د طرف نه پیغمبرانو ته ورکړي شوي او زمونږ په دې ټولو باندې ایمان دی. خو عمل به کوو په قرآن باندې. عملی زندگی به د قرآن مطابق تیرې ځکه چې مخکینی کتابونه منسوخ شوي دي. والنبیین او په پیغمبرانو باندې ایمان راوړي. دا نبیین لفظ جمع راغی او مفرد راځي نبیون. یادو ساته یو ټکی استعمالیږي رسول او یو ټکی استعمالیږي نبی. رسول او نبی کې لږ غونډې کې فرق دی. رسول هغه سړی ته ویل کېږي چې نارینه وي زنانه نه. په انسانانو کې یو سړی وي د الله تعالی د طرف نه منتخب شي د الله د طرف نه ورته پیغمبري ورکړي شي وحی پې نازلېږي او مستقل شریعت او کتاب ورته نازل شوي وي. داسې پیغمبر ته ویل کېږي رسول. یعنی دا خاص دی. او یو دی نبی. نبی هغه نارینه ته ویل کېږي هغه په انسانانو کې هغه سړی چې د الله د طرف نه منتخب شي د الله د طرف نه ورته پیغمبري ورکړي شي او د الله د طرف نه ورته فرشته چې وغواړي الله نو راضي ورته او مستقل شریعت او کتاب ورته نه وي ورکړی شوي. د دغه پیغمبر نه چې کوم مخکې پیغمبر او رسول تیر شوي د هغه پیغمبر په شریعت باندې عمل پیراوي او د هغه پیغمبر د شریعت پرچار کوي او هغه په دنیا کې خوروي. داسې پیغمبر ته ویل کېږي نبی. نبی عام دی. نو 1,40,000 پیغمبران دي دا ټول نبیان دي او په دې کې 314 رسولان دي. رسولان 313 او نبیان دا ټول دي. یعنی هر رسول نبی وي خو هر نبی رسول نه وي. رسول خاص دی او نبی عام دی. لکه زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسولم دی نبیم دی. حضرت موسی علیه السلام رسولم دی نبیم دی. حضرت عیسی علیه السلام رسولم دی نبیم دی. حضرت داود علیه السلام رسولم دی او نبیم دی. او حضرت هارون علیه السلام نبی دی رسول نه دی. موسی علیه السلام چې کوم شریعت راوړي اومغه شریعت دنیا کې خورو. حضرت سلیمان علیه السلام نبی دی رسول نه دی.
داود علیہ السلام پلار چې کوم کتاب راوړی او شریعت راوړی او مغه دنیا کې خورول او د هغې پرچار یې کولو. او داسې نورم ډېر نبیان دي. نبی او رسول کې فرق یاد ساته. والنبیین په تمامو نبیانو باندې به ایمان راوړل، عقیده ساتل چې دا ټول الله د طرف نو، الله دوی ته پیغمبري ورکړې وه، رښتونې پیغمبرانو. دا عقیده او ایمان به ساتي. دلته یو خبره دا هم یادو ساته، صحیح احادیثو او صحیح روایاتو کې راغلی دي چې پیغمبران 1,40,000 کم او زیات دي، لږ شانتي کم یا لږ شانتي زیات. دا صحیح روایات دي. په اسرائیلی بعضو روایاتو کې دا خبره ذکر شوې ده چې انبیاء کرام 2,00,000 دي، خو دا خبره صحیح نه ده. د صحیح احادیثو نه دا خبره نه ده ثابت. نو مسلمان چې د پیغمبرانو تذکره کوي نو داسې به نه وي چې 1,40,000 یا 2,00,000 او داسې به هم نه وي چې 2,00,000 پیغمبران راغلي دي، بلکې صرف دا خبره به کې چې 1,40,000 کم او زیات پیغمبران راغلي دي. دا د صحیح احادیثو نه ثابت دي. دا د 2,00,000 خبره د قادیانیانو او د اسرائیلو د یهودو په کتابونو کې ذکر شوې ده. زمونږ د مسلمانانو د احادیثو په کتابونو کې د 2,00,000 پیغمبرانو ذکر نشته. نو د دې خبرې نه به پرهیز کې ښه. وآت المال دې ځای پورې دغه ذکر شو، ایمان او عقیده عقاید ذکر شو. وآت المال على حبه ذوي القربى. د دې ځای نه پس اوس معاملات ذکر کیږي، عبادت هم دی او معاملات هم دي. او اصل نیکی دا ده وآت المال، څوک چې خپل مال ورکي على حبه. دا علی حبه کې دا هی حاضر هی چې راغلی دی که نه، دې کې ته زمونږ د علم په کتابونو کې وایي ضمیر مجرور متصل، ضمیر مجرور به اضافت. د دې مراجع 3 دي. که دا هی ضمیر راجع شي شاته د الله دی، لفظ الله طرف ته، نو بیا به مطلب دا شي چې څوک مال ورکوي د الله په محبت کې، مال په غریبانو خلکو باندې خرج کوي د چا په د الله په محبت. الله سره محبت دی او د الله حکم دی چې مال خرج کوه، نو دی خپل مال خرج کوي. یو معنا به دا شي. او که دا هی ضمیر راجع شي شاته دی مال ته وآت المال، نو بیا به معنا دا شي او مال ورکوي د دې مال د محبت په حالت کې. مطلب دا چې دا مال یې ډېر خوښ دی، خوښ یې دی او کوشش او تکل ورپسې کوي، خو چې د الله حکم راشي چې خرچ یې کا، نو بیا دې خپلې خوښې ته نه ګوري، د الله خوښې ته ګوري، مال خرج کوي. مال یې ډېر خوښ دی خو دغه خوښ مال د الله په لار کې خرج کوي. او دریمه دا هی ضمیر که راجع شي آتا دی ورکړې طرف ته، نو بیا معنا او مطلب دا شي چې دا مال ورکوي او خرج کوي د دې ورکړې د محبت په حالت کې. مطلب دا چې دا ورکړه یې ډېره خوښه ده چې د الله په لار کې مال ورکوي، داسې نه چې مال ورکوي په ظاهره خو زړه یې ورسره خوږي، د اډ اټیک ګولۍ یې ورسره زیب کېښي دي، دلته یې ورکړي ولته چې خدایه بس لاړو بس بیا به کله میلاوي، داسې نه. مال ورکوي او دا ورکړه یې خوښه ده، په دې ورکړه خوشحالېږي، په دې ورکړه خفه کېږي نه، د زړه نه هم پرې خوشحالي او ورکول هم کوي. وآت المال على حبه، او مال ورکوي د الله په محبت کې. چاته به ورکوي دا مال؟ لا مال به چاته ورکوي؟ ذوی القربى. نو اول پکې رشتہ دار ذکر شو، اول پکې نو زکات او صدقه او خیرات چې کې د ټولو ناول په خپل رشتہ دارو کوه، دا زیات مستحق دي او زیات حقداران دي ستا دپاره. والیتاما او یتیمانو ته ورکړه کوي، والمساکین او مسکینانو ته ورکړه کوي، وابن السبیل او مسافرو ته ورکړه کوي. یو څوک مسافر دی او د ډېر لرې نه را روان شوي دی او ډېر لرې روان دی او ستا په کلي راغی یا په یو چا باندې راغی چې یاره ما نه خو بټوه رانه چوواله یا را سره پیسې کمې کوزي دی او خپل منزل مقصود ته ځان رسوم که څه مدد دی را سره کو، نو دی ورته مال ورکي، یا زکات یا نفلی صدقه خپل مال ولا ورکي. سیوا مسافرو ته ورکړه کول. هغه مسافر تی نه دی مراد ښه چې سعودي ته کاروبار له لاړ شي سیوا، او که نه ګورې دا مسافر تی وانه دی. یا یو څوک روزګار له دلته راغلی دی دیاړې مزدورۍ له، هغوی چې زه خو مسافر یم راکوی راله، دا مسافر تی نه دی مراد. والسائلین او سوال کوونکو ته ورکړه کوي چې څوک ته د الله په نوم باندې غواړي، د الله په نوم باندې سره کې نو رټي سپیټي نه بلکې ورکړه کوي، دا اصل نیکي ده. وفي الرقاب
او د قیدیانو په آزادولو کې د غلامانو په آزادولو کې خپل مال خرج کوي. وآت المال على حبه نواله والسائلین پورې ټوله خبره په یو انداز کې شو. ذوی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین او دی غلامانو آزادولو ته چې عبارت را ورسېدو نو د کلام انداز بدل شو. وفي الرقاب دا فی ټکی پکې راوړو صاحبه والرقابه یې اونوي وی دا زکات چې د غلامانو د آزادولو دپاره غلام ته زکات نشي ورکولی. یو څوک یو چا سره غلام دی او آقا له ته زکات ورکړي چې دا واله په دې زکات باندې دا غلام آزاد که داسې به نه کې. د غلامانو په آزادولو کې خپل مال خرج کوي. څه مطلب؟ دا غلام د آقا نه واخلي او دی یې مالک جوړ شي او بیا لله فی الله د الله د رضا دپاره آزاد کی. نو دا فی لفظ یې پکې د دې دپاره راوړل چې د غلام د آزادولو لپاره زکات ورکول نشته. دې ځای پورې دا معاملات عبادت هم دی او معاملات هم دي. دا معاملات به سرته رسې. دلته دا خبره م یاد وساته یو فرض زکات دی صاحبه یو نفلی صدقه ده. د فرض زکات لپاره الله تعالی یو خاص مقدار یو قانون او طریقه مقرر کړی ده. لکه چې څوک صاحب نصاب وي چا سره چې 9 تولې سره زر وي یا 52 تولې چاندي وي نو نن سبا تقریبا 52 تولې چاندي سکم 15 لکو ته رسېدلې ده. د 4 لکو نه برابر اوړېدلې ده صاحبه چې دونه مقدار چا سره وي نو که مال وي دا سره او که تجارت وي او که هر څه وي په 40 کې به 1 روپۍ ورکې 40 به ورکې. چې 100 روپۍ وي در سره نو 2.5 روپۍ به ورکې. په لاکو کې به 2.5 زره ورکې. دا به زکات د زکات حساب وي. خو هغه خپل نو د هغې دپاره یو خاص وخت یې صاحبه چې کال دې په مال تیر شي او مال در سره وي او صاحب نصاب وي نو زکات به ورکې. او یو د دې نه علاوه فرایض دي صاحبه او هغه فرایض دا دي که ستا په رشته دارو کې داسې څوک رشته دار دی چې د لوږې مري نو هغه زکات که خو در باندې فرض کېږي به هله چې ته مالداره شي او ستا نږدې رشته دار دی یا مسکین یا یتیم یا مسافر یا سوال کوونکي یا غلام نو په داسې حالت کې به دته هم ورکړه فرض وي په دې نورو رشته دارو باندې. ستا په ګاونډ کې یو څوک داسې دی چې د لوږې مري نو بیا په دې چم ګاونډ خلکو باندې فرض دی چې دله خوراک څښاک ورکړي او د راشن انتظام ورته وکړي. یا ستا په کلي کې مسجد جوړیږي جومات جوړیږي ستا د کلي جومات نشته نو د کلي په خلکو باندې فرض دی چې د خپل جومات مدرسه اسپتال وغیره دا آباد کی. نو د زکات لپاره خاص وختونه دي او د دې نورو کارونو لپاره دا به بقدر ضرورت او بقدر حاجت کې د جومات ضرورت او ټول کلي خلک د راجمع شي جومات ته آباد کی. د مدرسې ضرورت او مدرسه دی آباد کی. اسپتال ضرورت او اسپتال دی آباد کی. یو څوک د لوږې مړ کېدل ضرورت او هغه لري خوراک څښاک انتظام ولو کی. نو دغه لپاره چې کله ضرورت او هغه به بیا فرض کیږي هر وخت به فرض نه وي. واقام الصلاه او دا ورپسې عبادتونه ذکر کیږي. واقام الصلاه او اصل نیکی دا د څوک چې منځ قائم کی. وآت الزکات او زکات ورکی. والموفون بعهدهم دلته بیا معاملات ذکر کیږي. والموفون بعهدهم او پوره کوي خپل وعدو لره. اذا عاهدوا کله چې وعده نو یو څوک چې چا سره وعده وکړي کنه نو بیا وعده سر ته رسوا. څوک چې د وعدې خلاف ورزي کوي حضور پاک وایي د دې ایمان نشته. لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا دیانت له. چې څوک په امانت کې خیانت کوي د دې ایمان نشته. څوک چې دیانتداري نه کوي صاحبه هغه خپل وعدې سر ته نه رسي. لا دین د هیڅ دین نشته. دی بې دینه دی د دین نه وتې سړی دی نو خپل وعدې به سر ته رسي. پورا کوشش بکې د سر ته د رسولو که چېرته یو شرعي عذر درته راپېښ شو او په هغې د نه وعدې خلاف ورزي وشوله نو بیا چې د وس وشو نو بیا به یې سر ته ورسې. مثلا یو چا نه د 1,00,000 روپۍ واخیستې او یو میاشت یې ورته نیټه کړه چې دا د یو میاشت پس در کومه او ته لاړې سعودي ته او هلته بانډه شوې جیل ته لاړې یا کراچۍ او لاور ته لاړې او جیل ته پکې لاړې او دې خوا یو میاشت پوره شو نو ته به وعده خپله څنګه پوره کړې. دلته اوس ته معذور او مجبور یې چې کله را خلاص شو او کله راغلی اسباب د سره برابر شو وعده پوره کا او چې نه وي نو د وعدې خلاف ورزي به نه کوې.
والصابرین او اصل نیکی دادا سوک چې صبر کوي صبر کون کی خلق وی دا الصابرین لفظ دلته منصوب راغلی دی دیته وی منصوب بالمدح دی سره دلته یو ټکی یو فعل محذوف دی الله ستاینه کوي او هغه داسې دی احمد الصابرین الله وی ز ستاینه کوم تعریف کوما د صبر کون کی خلقو سوک چې صبر کوي صبر کې مې د تفصیل ویلو سی به صبر علی الطاعت صبر عن المعصیت او صبر علی المصیبت نو اطاعت او نیکو عملونو کې صبر کوا کوشش کوا مصیبت باندې صبر کوا برداشت کوا او د ګناهونو نه نفس کنټرول کوا دا ټول صبر ټول دین دی خو کزان کې درا وستو نو څوک صبر کون کی دی فل بأساء په سخت کې والضراء او په تکلیف کې سخت کې صبر کوي تکلیف کې صبر کوي سیبا وحین البأس او د جنگ په حالت کې صبر کوي بے صبری نه کوي مثلا کافرانو په مسلمانانو باندې حمله وکړه لکه د فلسطین د حالت وګوره وحین البأس د جنگ په حالت کې صبر کوي نو چا کې چې دا تمام صفات راغلل او دا اصل نیکی حاصل کړه اولئک الذین صدقوا الله وی عمده خلق صادقان دي عمده خلق رښتونی مؤمنان دي سیبا عمده خلق سوچه مسلمانان دي و اولئک هم المتقون او عمده خلق تقوادار او پرهیزګار دي نو دلته عقاید عبادات معاملات او اخلاقیات دا دي چې رشتہ دارو سره خسلوک کا یتیمانو سره مسکینانو سره مسافرو سره او سوال کوونکو سره دا سلور وانه کارونه په ځان کې راولي ښه عقیده او ایمان بخپل کلک او مضبوط ساتي عبادات په سر ترسه معاملات په پوره کې پاغي کې به کمی نه کې اخلاقیات به ځان کې راولي چې معاشره دی آباد شي او د بربادۍ نه معاشره په امن او په سکون کې شي لیس البر ندنی کی اندا تولو چواړوي تاسو لیس البر ان تولو نیکی دا ندا چې تاسو واړوي وجوهکم خپل مخونه قبل المشرق والمغرب په طرف د مشرق او په طرف د مغرب ولكن البر لیکن اصل نیکی دا من آمنا سوک چې ایمان راوړي بالله په ذات د الله تعالی باندې والیوم الاخر او پر ورځ د آخرت باندې والملائکتی او په فرشتو باندې والکتاب او په کتابونو باندې والنبیین او په تمامو پیغمبرانو باندې وآت المال او سوک چې مال ورکی علی حبه د الله په محبت کې ذوی القربى رشتہ دارو ته والیتاما یتیمانو ته والمساکین او مسکینانو ته وابن السبیل او مسافرو ته والسائلین او سوال کوونکو ته وفي الرقاب او د غلامانو په آزادولو کې څوک چې خپل مال خرج کی واقام الصلاة او سوک چې منځ قائم کی وآت الزکاة او سوک چې زکات ورکی والموفون بعهدهم او سوک چې پوره کوونکی وي خپل وعدو لرا اذا عاهدوا کلم چې هغوی وعدی وکي والصابرین او ز تعریف او ستاینه کوما د صبر کوونکی خلکو فی البأساء هغه صبر کوونکی فی البأساء چې صبر کوي پس سخت کی والضراء او په تکلیف کی وحین البأس او د جنگ په حالت کی اولئک الذین صدقوا دا هغه خلق دي چې صادقان دي چې رښتونی ایمان یې راوړی دي او صادقان دي واولئک هم المتقون او عمده خلق متقیان دي تقوادار او پرهیزګار دي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.